अस्सलाम वालेकुम د نن مخکې لیکچرز کې موږ ریسپایریټري ډیس آرډر سٹارټ کړو پاغي کې امفیزیما نمونیا او برانکایټس موږ ډیسکس کړو نن با چې کوم سلورمه ډیس آرډر ده ازما دا سٹارټ کو او ډیسکس کوو ازما دا اسما یا استما هم پرونونس کیږي په اردو کې تمنګا دمه وایو دا هغه ډیس آرډر یا هغه مرض دی چې په کم کې بنیادی طور درې مسایل مخې ته راځي نمبر 1 نروینګ of airways नंबर 2 swelling of airways नंबर 3 hypersecretion of mucus دا درې مسائل ایکسپلین کول نو مخکې د پیژندګلو کوشش کوو چې ایرویز نه څه مطلب دی ایرویز مونږه آلریډي ډسکس کړو چې دا هغه لارې دي چې په کم کې د ماحول نه پړپوسانو ته هوا ځي او د پړپوسانو نه بهر انوایرمنټ یا ماحول ته هوا راوځي خو چې کله موږ خبره د ازما کوو نو دا ایرویز نه مطلب برانکای یا برانکیول دي نو ایرویز نو مطلب برانکای یا برانکیولز نو اوس دا درې پوینټس لکشن ته ایکسپلین کوم ازما هغه ډیس آرډر دی چې په کم کې برانکای یا برانکیولز چې دی هغه تنګیږي پاغي کې پړسوب راځي او چې کله میوکس ډیر زیات خارج شي نو هغه بیا په برانکای یا برانکیولز کې اګریګیټ کیږي جمع کیږي دې کنډیشن ته یا دې ډیس آرډر ته ازما ویل کیږي دا درې پوینټس لک نور ایکسپلین کو مثال په تور دا زمونږ سره برانکای یا برانکیول ایروی ده په دې کې چې کوم دا پورشن ده د تمام میوکوزا وي دا چې کوم ده د تمام سب میوکوزا وي دا چې کوم پورشن ده د تمام لومن وي لومن بنیادی طور دغه سپیس د خالی سپیس ته ویل کیږي کوم کیویټی چې دا یو د تمنګا لومن وایو لکه مثال په تور دا زموږ سره برانکای یا برانکیول له په دې کې چې کوم دا خالی سپیس ته دا یو د ته ویل کیږي لومن او دلته کې د میوکوزا او د سب میوکوزا په مینس کې د سی مسل تللی دغه مسل ته مونږ وایو سموث مسل وس مونږه په مسایلو کې اولنۍ چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دا ایرویز چې دي دا تنګیږي ایرویز چې دي هغه تنګیږي نو دا ولې تنګیږي سموث مسل په دې کې ریلیکسیشن او کنټرکشن کیږي کله چې دا سموث مسل ریلیکس شي نو دا ایرویز چې دی دا وایډ کولاوي مطلب لومن چې دی هغه غټي چې کله دا سموث مسل کنټرکټ شي راخ کودل شي یا ټایټ شي تدې په نتیجه کې ایرویز چې دی برانکای یا برانکیولز چې دی هغه تنګيږي نو مونږه په ازما کې ویلي چې کله دا ایرویز برانکای یا برانکیول تنګ شي نو دا هم یو مسله ده په ازما کې نو اوس موږ دې لیکو چې کله سموث مسل کنټرکټ شي راخ کودل شي نو د هغې د وجې نه برانکای یا برانکیولز چې دی هغه تنګیږي نیرو شي تنګ شي نو د ټول اولنۍ مسله پکې دا ده په ازما کې لکه مثال په تور دا زموږ سره لومن ده دا بالکل په نارمل حالاتو کې دی خو وایډ دی کولاو دی دا سوری چې دی دا
پوره کولاو دی. خو چې کله دا مسل کنټریکټ شي، دا سموث مسل کنټریکټ شي، راخ کودلی شي، داسې مثال په طور دا راخ کودلی شو، نو د دې په نتیجه کې چې کوم لومن دی هغه بیا تنګ شي، دا سوری چې دی دی بیا تنګ شي. وجه سره ځکه چې سموث مسل چې دی هغه راخ کودلی شو. نو په ازما کې اولنۍ مسله دی. دویمه خبره من کله د سویلنګ چې دا ایرویز چې دي، دا برانکای یا برانکیولز چې دي دا پړسیږي، په دې کې پړسوب راځي. نو دا ولې؟ بنیادي طور دلته کې چک چاپیره بلډ ویسلز تللی، بلډ ویسلز تللی. مثال په طور دا زموږ سره یو بلډ ویسل دی، نو په ازما کې داسې کېږي چې د بلډ ویسل نه بهر ته فلویډ وځي، او چې کله دا فلویډ بهر ته وځي نو دا فلویډ بیا په برانکای یا برانکیولز کې جمع کیږي، اګریګیټ کیږي، او چې کله دا هلته کې جمع شي نو برانکای یا برانکیول کې پړسوب راولي. دغه پړسوب ته ایډیما ویل کیږي. مطلب دلته کې زموږ سره بلډ ویسلز تللی او هغه بلډ ویسل نه بهر ته فلویډ راووتو، نو فلویډ چې کوم دی هغه بیا دلته د ایرویز چې کوم ټیشوز دي په هغې کې جمع کیږي، او چې کله په ټیشوز کې جمع شي نو دا وپړسیږي، او د پړسوب په نتیجه کې دا لومن چې دی، دا کوم سوری چې دی دا نور هم تنګ شي. نو مطلب دا دی چې د دې ایډیما د وجې نه په دې ایرویز کې نور تنګوالی راځي، دا ایرویز چې نور هم تنګ شي د ایډیما د وجې نه. نو په ازما کې اول چې د ایرویز تنګیږي د څه د وجې نه؟ د سموث مسل د کنټرکشن د وجې نه. دویمه خبر دا ده چې د ایرویز کې چې کوم بلډ ویسل دی هغې نه فلویډ خارج شي، او د هغې فلویډ په ذریعه باندې ایډیما کاشي، او چې کله ایډیما کاشي نو دا ایرویز چې دي دا نور هم تنګ شي د هغه سویلنګ د وجې نه. مطلب دا دی چې داسې وپړسېد نو د دې په نتیجه کې دا سوری چې دا نور هم تنګ شي. دویمه مسله دا شوه. درېیمه خبره دلته ده هایپر سیکریشن اف میوکس. دلته کې دا کوم میوکوزا چې دی په دې کې دنیا ګابلټ سیلز موجود دي، او هغه ګابلټ سیلز چې دي هغه ډېر زیات میوکس خارجوي. مثال په طور دلته کې ګابلټ سیلز موجود دي، نو ګابلټ سیلز چې دي هغه ډېر زیات میوکس خارجوي. داسې دا چې کوم پاتوی دی، دا کوم لیومن چې دی دا داسې ډک کي میوکس. نو د دې میوکس د وجې بیا څه کار کېږي؟ د دې د وجې نه ابسټرکشن مخې ته راځي. ابسټرکشن مطلب رکاوټ. ښه، نو که مثال په طور بالکل نارمل برانکای یا برانکیولي، نو په هغې کې چې کوم لومن دی، کوم دا سپیس دی، دا یو دا ښه پوره وایډي، نو په هغې کې ایر چې دی اکسیجن که مثال په طور لنګس ته ځي نو ډېر په اسانه باندې تللی شي، یا که کاربن ډای اکساید بهر ته راوځي نو هم ډېر په اسانه باندې راوتی شي. خو چې کله دا لومن کم شي نو په دې کې بیا ایر چې دی هغه نه په اسانه دننه تللی شي، نه په اسانه بهر ته راوتی شي. دویمه خبر دا ده که په دې ایروی کې دننه په دې لومن کې دننه ډېر زیات میوکس موجودي، نو هغه میوکس چې دی هغه بیا ابسټرکشن کاس کوي، مطلب رکاوټ په جوړوي د دې هوا لپاره. چې دنیا مالبه پرته وي په دې سوري کې، دنیا مالبه پرته ده، نو ایر چې دی هغه په اسانه سره دغه ایروی چې دی دا نشي کراس کولی. نو هغه ډس اډر چې په هغې کې سموث مسل کنټریکټ شي، ټایټ شي، د هغې د وجې نه دا لیومن چې دی تنګ شي. بلډ ویسلز چې دي پای کې ایډیما وشي، مطلب د هغې نه فلویډ وځي، او هغه فلویډ چې دی هغه پړسوب کاس کي. هغې پړسوب د وجې نه دا کم لومن چې دی دا نور هم تنګ شي، او کم ګابلټ سیلز چې دي هغه ډېر زیات میوکس خارج کي، چې د هغې د وجې نه هوا ته په دننه تلو باندې ډېر رکاوټ وي. دې کنډیشن ته یا دې ډس اډر ته ازما ویل کېږي. اوس دا ډسکس کوو چې دا ازما چې ده دا د څه د وجې نه کاس کېږي. تاسو کازس ته چې له څه د وجې
एजमा काज کیږي. کازز اول په سر په واخلو پټ پالتو جانور. پالتو جانور هغه ځناور دي چې موږ په کور کې ساتو، سپیشلی سپي او پشوګان په واخلو. د هغو له وجې هم ازما کاس کېدی شي. دست شو ګن بلا ده، کله چې هغه انهیل شي هغه لاړ شي برانکای یا برانکیولز ته، نو هلته کې ازما کاس کولی شي. نمبر 3 به پکې واخلو کولډ ویدر. کولډ ویدر کله چې موسم یخي، نو هغه یخ موسم کې چې کس سا واخلي نو یخ هوا دننه لاړه شي، نو هغه یخ هوا په برانکای او برانکیولز کې ازما کاس کولی شي. څلورمې پکې واخلو پولن. پولن چې دی دا په ګل کې جوړیږي، مالټي رنګه یا جل رنګه او پوډر شکلي. دا پولن چې دی د دې نه بعضې خلکو ته الرجي. الرجي څه ته وایي؟ نارمل انسان جسم ته چې کله یو څیز لاړ شي نو امیون سیلز چې د هغې خلاف ریسپانس شو کوي. الرجي دې ته ویل کېږي چې کله بعضې څیزونه د جسم ته لاړ شي چې هغې ته الرجن ویل کېږي، نو جسم هغې ته ډېر زیات ریسپانس شو کوي، هغې ته ویل کېږي الرجي. کله چې یو کس ته د پولن نه الرجي او هغه یو باغ ته لاړ او هغه ولګېد سای واغست او پولن د هغه برانکای یا برانکیولز ته لاړو، نو په برانکای او برانکیولز کې مسلز چې دي هغه ډېر زیات ټایټ شي، ډېر زیات میوکس به جوړ کړي او ایرویز به ډېر زیات وپړسېږي. وجه دا ده چې دا پولن چې دي دا د جسم دپاره الرجنز دي او دا جسم چې دی دا به د دې پولن خلاف ډېر زیات ریسپانس وکړي. نو کله چې دا پولن لاړ شي نو د دې د وجې هم ازما چې دی هغه لګي. پنځم نمبر به پکې واخلو مولډ. مولډ چې دی دا فنجای ده، په دیوالونو باندې مي، په کارپیټس کې مي، په هر څیز کې د دې له وجې هم ازما چې دی هغه کاس کېدی شي. شپږم به پکې واخلو پرفیومز. ډېرو خلکو ته د پرفیوم نه هم الرجي. کله چې هغه پرفیوم انهیل کی نو په هغه کې هم ازما کاس کولی شي. نو دا و د ازما کازز. اوس راځو سمټمز ته چې چاته خدای مکا ازما ده، نو د هغې به څه علامات دي. سمټم اولنی به یې کف، مریض چې دی هغه به ډېر زیات ټوخېږي. دویمې چې دی هغه د چیسټ پین، سینه به یې خوږېږي. درېمې چې دی هغه د شارټنس آف بریث. مطلب دا دی چې ساه به یې راماتېږي، زر زر به ساه اخلي. وجه دا ده چې اکسیجن چې دی هغه لنګس ته صحیح نشي تللی. الریډي موږ ډسکس کړي دي چې برانکای او برانکیولز چې کوم لیومن دی هغه کم شوی، په هغې کې ډېر میوکس موجود دي، نو اکسیجن نه پرېږدي دننه. نو چې کله اکسیجن نه پرېږدي نو په لنګس کې اکسیجن کمیږي، د هغې وجې نه شارټنس آف بریث مخې ته راځي. لاست ټاپک پاتې دی لنګ کینسر. را روان لیکچر کې به انشاءالله لنګ کینسر ډسکس کوو. السلام علیکم.